بسم الله الرحمن الرحیم د شپږم چپټر دویم لیکچر ته ټول ستړي مشئ. دغه فصل دی استقاق فصل دی. نن به مونږ د ستاتیکي استقاق په اړه وغږیږو. په تیر لیکچر کې مو د کینیټیک فریکشن په اړه خبرې وکړې، نن به د سټیټیک فریکشن یا زه په اف اس خیم په اف اس یا ستاتیکي استقاق په دغه عقل غږیږو چې د کینیټیکي استقاق سره پاتې شي د کوم خواص لري. اوله خبره خو په ستاتیکي استقاق کې دغه دی چې کله چې نسبی حرکت د شروع کېدو حالت وي، شروع شوی نه وي، باډي په ریسټ کې وي، په هغه وخت کې کېږي. یعنی when there is tendency of relative motion، یعنی جسم وسام په هغه کې دی، په استقاق کې دی، حرکت شروع شوی نه دی خو د شروع کېدو کوشش کوي. مثلا دغه بلاک دی مثلا 100 کیلوګرام بلاک دی او دغلته یو ماشوم ولاړ دی، دغه بلاک ته ډیکا ورکوي، خو دغه ماشوم نشي کولای چې دغه بلاک ډیکا کی. دغه چې هر څومره قوه واردوي دغه په مقابل کې دلته د استقاق قوه کېږي ایجادېږي. دغه د استقاق قوې ته چې د ولاړې په حالت کې چې د جسم د ریسټ په حالت کې رامنځته کېږي، جسم په ریسټ کې دی مګر دلته د استقاق قوه موجوده ده اف اس، دغه ته سټیټیک فریکشن یې. کله چې جسم په حرکت راغو، په موشن راغو، په حالت کې چې کوم استقاق کېدو ایجادېدو هغه ته کینیټیک فریکشن ویل کېږي. په حالت کې کینیټیک فریکشن ثابت وو، یا واری چې حرکت وکړي جسم په زیات سرعت ځي او کم سرعت ځي، بیا کینیټیک فریکشن ثابت دی. په دغه حالت کې اف کې چې وو، اف کې کانسټنټ وو، هغه تغییر نه کوله. مګر هغه چې دی سټیټیک فریکشن هغه نه دی، ثابت نه دی. دویمه خبره په سټیټیک کې دغه د فریکشن کې دا دی یا اف اس چې دا ویریبل دی، یا دغه ویریبل ته موږ سیلف اډجسټینګ هم وایو، سیلف اډجسټینګ یعنی دای کا غز یا کا قوه کم وي، کا واردیدونکې قوه یا عامله قوه کم وي. مثلا دغه بلاک دی، دغه به 10 کیلوګرام بلاک وخم، په دې باندې کا کم قوه وارده کې، مثلا 1 نیوټن قوه وارده کې، یو کې قوه نیوټن وارده کې، دغه ته په یو اندازه فریکشن ایجادېږي. که دغه ته 2 نیوټن قوه وارده کوي، دلته به په بل اندازه فریکشن ایجادېږي. که دغه ته 3 نیوټن قوه وارده شي، دلته به په بل اندازه فریکشن ایجادېږي. یعنی هر څومره چې قوه هغه کېږي تغییرېږي، هماغومره هغه تغییرېږي، ورسره سټیټیک فریکشن تغییرېږي. نو ځکه موږ دغې ته چې هغه کېږي د قوې په عمل کولو سره سټیټیک فریکشن تغییرېږي، ځکه ورته سیلف اډجسټینګ هغه هم وایي، فورس هم وایي. نو دغه چې دی ویریبل دی یا تغییرېدونکی دی. د سټیټیک فریکشن کم قیمت چې دی، کم قیمت 0 دی، او زیات قیمت چې دی هغه ته اف لیمیټینګ یا هغه تر یو حد پورې چې د دې هغه کوم اخري حد دی. مثلا په دغه بلاک کې وګورئ، همدغه 4 کیلوګرام بلاک دی، 4 کیلوګرام بلاک دی، د ځمکې په مخ ایښی شوی دی. دغه تک ډیره کمه قوه تاسو مثلا د لاس سره یو غوندې ډیکا ورکئ، دغه به نه خورېږي، صحیح ده، دا بلاک مخکې نه ځي. لکه نور هم قوه ورزیاته کوي، دغه بیا هم نه خورېږي. مګر کله چې دومره قوې ته ورسېږي، دغه قوه دومره حد ته ورسېږي چې دغه بلاک په حرکت راشي، هغه د حرکت راتلنې په وخت کې چې کوم فریکشن دی، هغه اعظمي فریکشن، اف لیمیټینګ اعظمي فریکشن دی، اعظمي استقاق.
او صفر خو چې کله قوه بيخي په وارده شوی نوي د دې دلته بيخي استکاک موجود نه دی ځکه چې افقي قوه بیا نشته ټانجنشل کوم هغه چې د قوه چې هغه نشته دی هغه قوه دی صفر او اف لیمیټینګ هغه اعظمي قیمت دی چې کله دای بس نور په حرکت راشي هغه د حرکت راتلنې ته نږدې کوم قیمت چې دی چې اخري قیمت دی چې هغه وروسته نور دای هغه نشي کولای د حرکت په مقابل کې هغه نشي کولای مقاومت نشي کولای هغه قیمت ته اف لیمیټینګ یای اف لیمیټینګ کله چې دغه اپلای فورس یعنی فورس اپلایډ یا عامله قوه صحیح ده دغه عامله قوه چې کوم بلاک ته حرکت ورکوي فورس اپلایډ دغه قوه ده کله چې فورس اپلایډ دی هغه نه زیات شي د اف لیمیټینګ نه زیات شي اف لیمیټینګ نه زیات شي په دغه وخت کې حرکت رامنځته کیږي په دغه وخت کې په جسم کې یا جسم په حرکت راځي د اف لیمیټینګ هغه چې د قیمت چې دی یا فرمول چې دی د اف لیمیټینګ فرمول اماغه لکه کاینټیک کاغذ د پاره مچیاله او فرکشن د پاره مچیاله او اماغه ده خو دې کې صرف هغه ضریب چې ده میو اس ده میو اس ضرب ان ده داغه د لیمیټینګ پر هغه د پاره د فرکشن د پاره ده او د هغه د پاره چې وا کاینټیک فرکشن د پاره چې وا اف کې د مساوي و د ام میو کې ضرب ان د دې فرمول د اف لیمیټینګ فرمول دغه ده او د کاینټیک فرمول دغه دی په دوی کې دغه ضریبونه کویفیشنت اف سټیټیک دی دغه کویفیشنت اف سټیټیک او دا کویفیشنت اف کاینټیک دی کاینټیک فریکشن او دا کویفیشنت اف سټیټیک فریکشن دی صرف هغه ضریبونه په پر کوي او د هغه لپاره د سټیټیک فریکشن لپاره یا د اف اس لپاره هیڅ فارمول نشته دا په یاد وساتئ چې د اف اس لپاره هیڅ فارمول نشته فارمول ولی نشته ځکه چې اف اس چې دی اف اس ویریبل دی فارمول د داسې شي لپاره کار کوي چې هغه ثابت وي د اف اس لپاره به مونږ کومه داسې طریقه باید پیدا شي چې دغه د دې د تغییر په پام کې ونسی او بیا دغه قیمت پر پیدا شي د اف لیمیټینګ لپاره فارمول شته د اف کاینټیک لپاره شته خو د اف سټیټیک لپاره نشته ځکه اف سټیټیک چې دی دا ویریبل دی د ویریبل شي لپاره فارمول نه وي نو موږ د ویریبل شي لپاره هغه طریقه پیدا کوو راځي په مثال کې وګورو دغه یو 4 کیلوګرام بلاک دی 4 کیلوګرام بلاک دی او په د باندې وقوه د اف مساوي کېږي 6 نیوټن قوه دغه بلاک کش کوي صحیح ده او هغه چې دی میو اس چې دی یا سټیټیک فریکشن هغه چې دی ضریب چې دی هغه 0.2 دی 0.2 دی تاسو چې څه پیدا کوي تاسو فریکشن پیدا کوي فایند فریکشن فورس د استکاک قوه پیدا کوي او دویم تعجیل پیدا کوي د حرکت په وخت تعجیل پیدا کوي جسم موږ ته معلوم نه دی دغه جسم معلوم نه دی چې په حرکت کې دی که په هغه کې دی چې شي کې دی که په سکون کې دی خو دغه خبره به تاسو ته په یاد وي چې که چېرته اف اپلایډ یا عامله قوه اف اپلایډ د هغه نه زیاته وي د ماکسیمم سټیټیک فریکشن نه زیاته وي ماکسیمم سټیټیک فریکشن موږ تاسو چې شاو اف لیمیټینګ کچیرته دغه شرط صدق وکي دغه شرط یعنی دغه عامله قوه ده کنه چې عمل پرې کړي
عامله قوه. کچیرته دغه قوه د ماکسیمم سټیټیک فریکشن دغه سطح او دغه جسم په خپل منځ کې یو اعظمي استکاک لري، کله دغه اعظمي استکاک نه دغه قوه زیاته شوه نو بیا دغه سطح د دې هغه نشي کوي مخنیوي نشي کوي د حرکت، نو بیا په حرکت راځي. نو کچیرته دغه اف لیمیټینګ هغه ماکسیمم سټیټیک فریکشن دی، نو کچیرته دغه اف اپلایډ تر زیات شو نو بیا جسم په حرکت کې راځي. نو موږ بیا واري دغه ماکسیمم هغه معلوم کو فریکشن معلوم کو یا اف لیمیټینګ به ماکسیمم معلوم کو او بیا به دغه قوی سره وګوري چې دغه قوی عمر ده کنه ده. نو راځي دغه پیدا کو بیا به موږ ته د جسم هغه ولګيږي د حرکت پته ولګيږي چې زیات ته کنه. د دغه فری باډي ډیاګرام کا جوړ کم. فری باډي ډیاګرام د 4 کیلوګرام کتله شي، لاندې به د دې وزن شي ام جی یا ام جی څو ده 4 ضرب جی به لاس ونیسم او پورته خواته به ان شي. نو موږ د لپاره به اف لیمیټینګ فارمول موږ تاسو لرو چې میو اس ضرب ان. میو اس موږ تاسو ته راکړی دی 0.2 دی 0.2 دی ضرب د ان قیمت. د ان قیمت به دغه ځکه کو ګورئ پورته خواته قوه ان ده او ښکته خواته قوه ام جی ده. صحیح ده؟ ځکه دغه نه کدی وای په ډایرکشن یې هغه واخلای وای نیټ یې صفر کای وای نیټ د اف وای نیټ یې صفر کای نو پورته خواته به ان شي ښکته خواته به ام جی شي د مساوي صفر شي نو دغه ځای نه به ام مساوي شي ام جی شي. صحیح ده؟ نو ځکه به قوه دغه رقم په عمود حالت کې و بل قوه نه و او دغه قوه افق هغه شی و ذکر شوی و زه نور ان په لاندو لیکم چې ان مساوي کیږي ام جی. کچیرته بیا په هغه راغلی و په میلان راغلی و به ام مساوي کیږي ام جی نه کیږي نو بیا باید پیدا کو. نو ان به مساوي شي 4 ضرب لاس د مساوي شي 40 نیوټن. ان معلوم شو نو دا به 40 نیوټن واچو 40 صفر به د اشاریه سره خلاص شي 2 ضرب 4 به 8 نیوټن شي. صحیح ده؟ نو په دغه بلاک کې دغه بلاک د ځمکې سره ماکسیمم قوه چې ده هغه 8 نیوټن ده د فریکشنل فورس اف اس. دغه قوه چې ده ماکسیمم اف لیمیټینګ دا قوه چې ده 8 نیوټن ده. نو 8 نیوټن چې دی خواته ده 6 نیوټن دی خواته ده نو 6 نیوټن نشي کولای چې د 8 نیوټن په مقابل کې کار وکړي او جسم په دغه حالت کې په هغه کې ده په سکون کې ده په سکون کې والي ده. اوس دغه ځکه اف سټیټیک باید مونږه پیدا کو چې څو ده. اوس تاسو فکر وکړئ چې 8 قوه دی خواته وي د 8 جهت دی خواته ده او د 6 جهت دی خواته ده. که په بکس 6 نیوټن قوه وارد شي جسم ولی شاته نه تختی. جسم خو باید ځکه چې دی خواته چې 8 وي نو جسم باید دغه خواته حرکت وکړي. تاسو چې بلاک دی خواته کش کوئ بلاک دی خواته کش کوئ جسم کو 8 قوه سطح دی خواته واردوي نو جسم ولی د تاسو نشاته نزي ځکه دغلته ما ویل چې اف سټیټیک چې ده اف سټیټیک په دغه ځای کې دغه سیلف اډجسټینګ قوه ده سیلف اډجسټینګ دا اوس په دغه حالت کې چې دلته 6 ده د خپل سیلف اډجسټینګ قوه 6 نیوټن ځان برابروي اف اس 6 نیوټن ځان برابروي چې څومره عمل کوونکې قوه ده هماغومره دا هم ځان برابروي ځکه 8 اوس په دغه حالت کې ځان نه برابروي نو په دغه حالت کې هغه چې ده اف اس چې ده دا به 6 نیوټن شي نو په دغه ځکه به قوه دغه رقم شي 4 کیلوګرام بلاک 6 نیوټن به اف اس شي 6 نیوټن او 6 نیوټن به عامله قوه شي اف 6 نیوټن به عامله قوه شي نو جسم به پرست کې شي 6 نیوټن دی خواته او 6 نیوټن دی خواته نو 6 نیوټن مساوي دی د 6 نیوټن سره او جسم به په سکون کې وي په دغه ځای کې به جسم په ریسټ کې وي. نو ځکه هغه 8 نیوټن خو چې و 8 نیوټن هغه اف لیمیټینګ یا ماکسیمم قوه و. اوس که چیرته دغلته 9 نیوټن هم په دې هغه شي که په دې باندې 9 نیوټن هم شي دغه به دلته 9 نیوټن بیا ځان برابر کړي اف اس به بیا 9 نیوټن ځان برابر کړي. که چیرته دا 9.5 شي عامله قوه 9.5 شي دغلته به جسم
استکاک قوه خپل 0.15 ځان برابر کی. کچیرته دغه قوه 0.99 شي 0.99 شي دلته به ماکسیمم فریکشن چې ده هغه به 0.99 ځان برابر کی. خو که دلته چیرته دغه قوه عامله قوه 8.1 شي نو دغه به ځان هغه ماکسیمم اف لیمیټینګ برابر کی. اف لیمیټینګ چې هغه 8 نیوټن و دې هم دومره زور رسیږي دغه پورته زور نه رسیږي دې ماکسیمم قیمت هم دومره ده. نو بیا په جسم دغه د 0.1 قوې دی وجنه چې دومره اضافه شو جسم به د خواته په موشن کې شي. نو څومره چې قوه زیاتیږي د اف لیمیټینګ پورې کا قوه زیاتیږي اف سټیټیک تر هغه قوې پورې ځان برابروي او کله چې اف لیمیټینګ نه اف اپلایډ وخت ده زیاته شو نو بیا اف لیمیټینګ هغه ځان برابروي دغه نه پورته بیا د حرکت په وخت کې کاینټیک فریکشن ځان برابروي. صحیح ده. په هغه وخت کې چې کله حرکت رامنځته شو چې کله حرکت شروع شو موشن شروع شو نو بیا نه اف لیمیټینګ کیږي برابرېږي نه اف لیمیټینګ برابرېږي. اف لیمیټینګ خو صرف تر هغه ځای پورې کار کوي چې ترڅو پورې حرکت شروع شوی نه وي تر هغه پورې دای برابرېږي او بیا نه اف اس برابرېږي. بیا په هغه وخت کې اف کې برابرېږي کله چې حرکت شروع شي. کله چې حرکت شروع شو نو بیا نور فریکشن قوه چې ده د اف کاینټیک نه برابرېږي. نو دا درې خبرې به ماغوي پکې یاد وي. یو به دغه خبره پکې یاد وي چې فریکشن فورس کله چې فریکشن فورس مساوي وي د اپلایډ فورس سره په دغه حالت کې جسم په سکون حالت کې وي یعنی اپلایډ فورس د اف لیمیټینګ نه کم وي نو په هغو ځایونو کې بیا د استکاک یا اف اس دغه چې د اف سټیټیک چې ده دا د اپلایډ فورس سره مساوي راوځي. صحیح ده. ځکه نو دغه ته مونږه اف سټیټیک ته مونږه سیلف اډجسټینګ یا ځان برابرونکې قوه ویلی شو. دغه مثال به تاسو د کورنۍ وظیفې په توګه حل کړئ. دغه مثال د هوم ورک په توګه حل کړئ. هماغه 4 کیلوګرامه جسم دی 4 کیلوګرامه جسم دی په دغه باندې اپلایډ فورس ورکړی شوی دی 0 نیوټنه په دغه ځای کې موږ ته میو اس راکړی دی 0.8 او میو کې راکړی دی دواړه قیمتونه راکړي دي د میو اس او میو کې هغه راکړی دی 0.8. تاسو هغه پیدا کړئ فریکشن پیدا کړئ یا فریکشن فورس پیدا کړئ. فریکشن فورس به څومره وي او دویمې اکسلریشن پیدا کړئ. اکسلریشن به څومره وي همدغه تیر مثال غوندې دی دغه به پیدا کړئ. یو وارې وګورئ اف لیمیټینګ ورته پیدا کړئ. اف لیمیټینګ پیدا کړئ چې څومره دی بیا د سره مقایسه کړئ. که چېرته اف لیمیټینګ د دغه نه هغه کم و نو بیا جسم په حرکت کې راځي او بیا په هغه وخت کې تاسو هغه پیدا کړئ میو اف کې پیدا کړئ یا کینیټیک فریکشن به پیدا کړئ د حرکت په وخت کې. او که چېرته 0 نیوټنه د هغه نه کم و دغه ځای کې اف لیمیټینګ مو پیدا کړئ. اف لیمیټینګ د دې نه زیات و نو بیا حرکت نه کوي. نو دغه دوه نقطو ته متوجه شئ چې کوم یو حالت درته راوځي. راځئ یو بل مثال حل کړم. دغلته 2 کیلوګرامه یو جسم دی 2 کیلوګرامه او په د باندې یو اپلایډ فورس دی 0 نیوټنه او په دغه ځای کې ماته میو اس 0.8 راکړی او میو کې 0.4 راکړی. تاسو چې پیدا کړئ فریکشن او اکسلریشن دغه دوه شیانې پیدا کړئ چې څه کېږي. اول خو موږ تاسو د حرکت دپاره شرط لرو یا د موشن دپاره چې که چېرته اف اپلایډ یا دغه عامله قوه دی هغه نه زیات شو د اف لیمیټینګ نه زیات شو یا ماکسیمم سټیټیک فریکشن
د دغه نه زیات شو نو جسم په حرکت کې راځي. اول به دا وګورو چې اف لیمیټینګ نه دا زیات دی کنه دی، بیا دغه نه وروسته وګورو چې په حرکت کې دی کنه دی. نو راځي اف لیمیټینګ پیدا کو. اف لیمیټینګ د لپاره موږ تاسو لرو، اف لیمیټینګ د لپاره لرو چې میو اس ضرب ان. د ان د پیدا کولو لپاره 2 کیلوګرام باډي دی، خطه خواته ام جی او پورته خواته ان. صحیح ده؟ نو خطه پورته دواړه پاغه دي په تعادل حالت کې دي، نو ان به مساوي شي دي ام جی سره. ان به مساوي شي ام څو ده 2 ضرب جی څو ده 10 دا مساوي شي دي 60 نیوټن سره. نو ان شل ده او میو اس را کړی ده، میو اس څو ده 0.8 نو دا مساوي شي 0.8 ضرب 60. 0 به د اشاریه سره خلاص شي 2 ضرب 8 به 12 نیوټن شي. نو اعظمي هغه چې ده اف لیمیټینګ یا اعظمي استکاک چې ده هغه 12 ده. نو جسم به دغه رقم شي چې 2 کیلوګرام کتله دغه خواته شل او د خواته ماکسیمم هغه چې ده فریکشن چې ده هغه 12 نیوټن ده یا اف ال. نو اف ال د شلو هغه مخه نشي نیوای، نیوټن مخه نشي نیوای، نو جسم په حرکت کې شي ځکه چې د خواته قوه زیاته ده او د خواته ماکسیمم هغه چې ده فریکشن چې ده هغه کم ده. نو جسم په حرکت کې راشي، خو د جسم د حرکت په وخت کې به دغه استکاک دومره پاتې نشي، دغه استکاک به دومره پاتې نشي. راځي هغه پیدا کو. دغه لپاره موږ فارمول لرو چې د کاینټیک فریکشن لپاره د حرکت په وخت کې چې میو کې ضرب ان. میو کې څو ده 0.4 ده 0.4 ضرب او ان مو پیدا کو چې څو ان مو پیدا کو شل ده دغه ده ان د شل 0 به د اشاریه سره خلاص شي 2 ضرب 4 به 8 نیوټن شي. نو د حرکت په وخت کې به جسم د حرکت په وخت کې به د جسم او د سطح ترمنځ استکاک 8 نیوټن وي، یعنی کله چې دا په موشن کې ده په حرکت کې دغه 2 کیلوګرام جسم دغه قوه به 60 نیوټن وي. دغه ته به اوس فریکشن د حرکت په وخت کې چې کوم فریکشن ایجادېږي هغه به 8 نیوټن وي چې دغه اف کې ده. دا ولې دی هغه نه کم دی، د چی نه کم دی، د هغه ماکسیمم استکاک نه کم دی. هغه تر اعظم خو اول به دی هغه پیدا کو، تعجیل پیدا کو ځکه دویمه نقطه دی تعجیل را نغوښته په دغه جسم باندې 2 کیلوګرام جسم باندې 60 نیوټن قوه دی خواته ده او 8 نیوټن د استکاک قوه دی هغه دی خواته ده، 8 نیوټن د استکاک قوه دی خواته ده. نو کومه خواته زیاته ده دغه خواته زیاته ده، نو تعجیل به دی خواته وي. صحیح ده؟ تعجیل چې دی خواته وي مونږ د نیوټن د دویم قانون د لاس لیکو چې ام ضرب ا اف نت چې کومه خواته هغه وي تعجیل وي هغه خواته قوه مثبت، نو دغه شل د مثبت او د هغه په مخالف جهت منفي 8 د مساوي کتله څو ده 2 ضرب ا په شل نه چې 8 لار شي 12 دا مساوي شي 2 ا دغه ځای نه چې ا پیدا کړي ا به مساوي شي 6 متر پر سکند مربع. نو په دغه وخت کې به تعجیل 6 متر پر سکند مربع وي. دغه هغه ولې کم ده د حرکت په وخت کې استکاک قوه ولې کمیږي. راځي چې دغه تاغه ځکه چې اف لیمیټینګ خو 12 اف لیمیټینګ 12 او د حرکت په وخت کې 8 وته دا ولې کمیږي. تاسو که په مایکروسکوپیک لیول هغه ته وګورئ، سطح ته وګورئ، مایکروسکوپیک سطح به وګورئ. دا که جسم شي دغه خپل د جسم هغه چې ده بیخ چې د هغه سره په تماس کې د سطح سره په تماس کې دم وګورئ، دم درشتي یا زیګوالی لري، دا خوی نه دی، دا درشتیان لري. او خپل سطح هم که په مایکروسکوپیک لیول تاسو وګورئ دغه هغه لري درشتیان یا زیګوالی لري یا رفنس لري، دغه زیګوالی ته رفنس دغه رفنس لري. اول وخت کې دغه زیګوالی یا دغه د سطحو د کوم راوتلي برخې چې دي د غاښونه چې دي دغه یو بل د حرکت په وخت کې مزاحمت کوي. نو ځکه په هغه د مزاحمت د وجې نه دغه مزاحمتونو د وجې نه ځکه دا که یو بل ته داسې سره نږدې کوي دغه سطحې سره نږدې کوي د دغه سطحو او دغه د لاندې سطحې وي
نو دغه به یو بل سره دغه رقم حالت کې موجود وي. صحیح ده. دغه د حرکت په وخت کې زیات هغه کوي مزاحمت کوي. په دغه وخت کې هغه کوم حرکت باندې چې راځي هغه استکاک اف لیمیټینګ ده او هغه به زیات وي. کله چې دغه د یو بل د دغه کشکونې د لحاظه دغه سطح سره میده کیږي، د دغه سطح هم دغه وړې نقطې وړې پرزې ماتېږي یا وړې ذرې ماتېږي او د دغه سطح هم ماتېږي. نو بیا په حرکت راځي. د هغې نه وروسته چې حرکت باندې راغو دغه غاښونه سره ورک شول یا د ځیګوالی ورک شو نو بیا د دغه سطح هم ښویږي او د دغه سطح هم ښویږي. نو بیا په اسانه باندې حرکت کوي. نو ځکه اف لیمیټینګ چې دی اف لیمیټینګ د دغه ځیګوالي د اولني ځیګوالي د وجې نه اف لیمیټینګ دی هغه نه د اف کینټیک نه هر وخت زیات وي. هر وخت زیاتوالی په دغه وجې و چې دغه په اول کې رفنس موجود وي یا ځیګوالی موجود وي تر څو پورې چې دغه سطح دغه ځیګوالی ورک شوی نه وي تر هغه پورې دغه مزاحمت زیات دی. کله چې دغه ځیګوالی ورک شو دغه مزاحمت کمیږي نو بیا اف کینټیک چې کله په حرکت راغو بیا دومره مزاحمت نه وي. نو بیا په هغه وخت کې دغلته استکاک کم ایجادېږي ځکه چې سطح ښویه شوه. د دغې ګراف که وګورئ یو ګراف هم شته دی که په دغه محور باندې اپلایډ فورس وي اپلایډ فورس یعنی دغه جسم باندې چې کومه قوه عمل کوي اپلایډ فورس او په دغه محور باندې فریکشن وي د دوی ترمنځ یو هغه هم شته. که اپلایډ فورس لوړیږي اپلایډ فورس تر یوه حده پورې لوړیږي همدغه حده پورې د سره هغه هم لوړیږي فریکشن هم لوړیږي اف لیمیټینګ ته رسیږي. اف لیمیټینګ ته د دوی د اف لیمیټینګ او د اپلایډ فورس ترمنځ مستقیمه رابطه ده. مستقیمه رابطه یعنی فورس چې لوړیږي اف لیمیټینګ هم ورسره لوړیږي. کله چې اف لیمیټینګ ته خبره ورسېده او جسم د دغې نه وروسته په حرکت راغو دغه فریکشن بیرته راکمیږي او بیا دغې نه وروسته هغه دی دغه فریکشن ثابت دی. دغه فریکشن چې د اف لیمیټینګ نه وروسته راکم شو دغه فریکشن اف کینټیک دی. اف کینټیک د اف لیمیټینګ نه کم دی دغه دی او اف لیمیټینګ چې دی هغه ویریبل دی یا متغیر دی تغییر کوي او د حرکت نه وروسته دغه فریکشن بیرته راکمیږي او دغه نه وروسته بیخي ثابت پاتې کیږي چې اف کې دی. نو موږ ځکه د اف لیمیټینګ دپاره وویل چې دا کانسټنټ دی او د دغه دپاره مو وویل چې دا ویریبل دی. یو بل مثال باغ کو حل کو دغلته یو مثال را کړی دی کیو یو جسم دیوال ته تکیه شوی دی داسې دیوال ته یو جسم تکیه شوی او د دې کتله 1 کیلوګرام دی 1 کیلوګرام کتله دی او د 40 نیوټن قوې په واسطه دغه جسم دیوال ته تکیه شوی دی. د دغه جسم او د سطح ترمنځ یا دغه دیوال ترمنځ میو اس چې دی یا سټیټیک کویفیشنټ چې دی هغه 0.3 دی او میو کې چې دی هغه 0.2 دی. تاسو چې شی پیدا کړئ فریکشن فورس پیدا کړئ. اول فریکشن فورس او دویمه تعجیل پیدا کړئ. اوس تاسو فکر وکړئ اپلایډ فورس خو دغه خواته دی. اپلایډ فورس په دغه حالت کې تاسو فکر وکړئ چې اپلایډ فورس کومه قوه ده. اپلایډ فورس خو هغه قوه وي یا عامله قوه هغه قوه وي چې جسم په حرکت راولي. صحیح ده. عامله قوه هغه قوه وي چې جسم په حرکت راولي. اوس په دغه ځای کې دغه 40 نیوټنه قوه چې ده د اپلایډ فورس نه ده ځکه جسم په حرکت نه راولي. دغه اصلي د جسم د حرکت ممانعت کړی دی. جسم د خپله د وزن د اثره د ام جی د اثره
چې ښکته خواته دی د دغې د اثر هغه کېږي په حرکت راځي. نو په دغه ځایونو کې اپلایډ فورس چې دی دغه د وزن قوه دی، ځکه که چېرته دغه قوه ترې لرې شي د خپل د وزن د اثره دغه جسم په حرکت راځي. نو موږ باید د ام جی په مقابل کې یا د دې د وزن په مقابل کې دغه هغه پیدا کو استکاک پیدا کو. نو استکاک به قوه به دې خواته وي، فریکشن استکاک قوه به دې خواته وي چې دغلته استکاک څومره دی او استکاک قوې سره بیا دغه اړیکه لري 40 نیوټن اړیکه لري. نو په دغه حالت کې مونږ اف لیمیټینګ پیدا کو. اف لیمیټینګ په مساوي شي د میو اس ضرب ان او میو اس څو دی 0.3 ضرب ان دلته څو دی اپلایډ فورس چې دغلته چې دومره وزن عمل پې کړی دی 40 نیوټنه. نو په دغه ځایونو کې به سطح په دې باندې نارمل دې خواته وارد کړي، دغه سطح به په یا دیوال به په دغه باندې نارمل دې خواته وارد کړي، ان دا به دې خواته شي. نو ان به مساوي شي دی 40 نیوټن سره، ځکه چې 40 نیوټنه قوه دې خواته عمل پکړی دیوال به بیرته په دې باندې 40 نیوټنه قوه وارده کړي، هماغه نارمل دی. نو دغه 40 نیوټنه به شي 0 به د اشاریه سره خلاص شي 3 ضرب 4 به 12 نیوټنه شي. نو میو اس څو دی؟ میو اس 0.3 دی، خاصه شو دا خو مې ولیکله. نو 12 نیوټنه به د اف لیمیټینګ قوه شي. اف لیمیټینګ 12 نیوټنه شو. نو په دغه ځایونو کې تاسو وګورئ دغه ځکه بیرته هغه جوړ کم جسم جوړ کم. نو د دغه دیوال نه چې کوم اف لیمیټینګ دی هغه 12 نیوټنه دی او ښکته خواته چې کوم هغه د وزن دی هغه څومره دی؟ هغه یو جی دی یا ام جی، یو ضرب جی یا یو ضرب لس، دا به مساوي شي 10 نیوټنه. نو 10 نیوټنه ښکته دی او 12 نیوټنه پورته دی. نو د 12 نیوټن هغه زیات دی، استکاک زیات دی او 10 نیوټنه کم دی. نو جسم به ښکته خواته راونه لویږي د دغې 40 قوې د وجې نه، ځکه دا دومره فریکشن د دیوال سره ایجادوي چې په پورته خواته قوه به 12 شي او ښکته خواته به 10 شي. نو جسم به په سکون حالت کې پاتې شي. اوس په دغه ځایونو کې چې سټیټیک قوه څومره دی هغه کوي ایجادوي، هغه به بیرته د دغه 10 قوې په اندازه ایجاد کړي. یعنی په دغه ځایونو کې به سټیټیک فورس چې ښکته خواته 10 شي پورته خواته به هم 10 وي او دغه جسم به په ریسټ کې پاتې شي یا په سکون کې به پاتې شي. ځکه که دا خو 12 شي بیا خو پورته خواته جسم حرکت کوي او تاسو جسم ګورئ چې جسم ښکته هغه ته پورته خواته حرکت نه کوي. نو دغه لیکچر تر همدغه پورې بس دی. ډېره زیاته مننه.